استاسو د مدرسې طالبان یې طالبانو ته یو دوه خبرې عرض کوم نو د مدرسې قدر احترام وکوي د استاد احترام وکوي او خپل ژوند به تیروي دې مدرسه کې امام یو کال تیر کړی د حضرت مولانا صاحب والد محترم چې موږ دعا راوړل ما سره ډیر زیات محبت در خپل شیخ التفسیر او شیخ الحدیث او خپل عالم نیک انسان او صالح دیندار د دې والده محترم نو زما به ډیر قدر کوي عزت پکاو هم نه زه لګلره نو تل راتل تکلیف و زما په کلی کې وړه دا ورم په غروزو کې په چټیانو کې او دویم دا چې غم خادم ډیر زیات وا نو ما ته لږ مشکلات دغه وګڼي دوه دې نه وته نو ما دلته وخت تیر کړی دی جمعات کې دنه به مې وړه دورې کتابونه مو ما سره مشکات شریف او هدایه ورسره او د دوره حدیث کتابونه مرا سره نو موږ سره الحمدلله دلته په وړه دوره کې ښه تعداد او په دوره حدیث کې موږ سره ګڼ تعداد مولانا سید الله صاحب مولانا مغفور الله صاحب ورو هغه زمرګری سره هغه بره سید او دا ګډ کمره کې پاتې کېده او دا دفتر او اوس باغ سیستم یو کو بدل شي او طالبان په دې کمرو کې خواره پراتو نو دا یو رخ په دلته الحمدلله اوسم شتا د خدای پاک فضل دی او د دې والد صاحب محترم رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه ډېر بیلو سره د مدرسې خدمت کړي دا تعمیر کې څومره دی دا ردی د والد صاحب برکت دی اور ردی والدې صاحب ډېر زیات خدمت د طالبانو کړي تاسو بس کوئ دا ادب جون بتیره دا استاد ادب بکوي احترام بکوي نمبر 1 د کتاب ادب بکوي احترام بکوي د جمعات ادب او احترام بکوي او د مدرسې ادب او د مدرسې احترام بم کوي چې ادب تاسو کې ادبي نو تاسو په علم کې و برکتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما انا قاسم والله يعطي ویزه تاسو کې تقسیم کوم دا علم معطي خو الله دی نو استادان خو تاسو ته تقسیم کوي تاسو سبب دی په حقیقت کې علم خدای الله په لاس کې دی معطي خو رب العالمین دی نو که تاسو د ادب جون تیر کو او د احترام زندگی تیر کړه نو الله به تاسو په خپل فضل او کرم کې او عطوابه د علم کې او که تاسو د ادب او د احترام لار اختیار نکړه او بیا ادبی موکړه علم به نصیب نشي دا ما لیدلې زما داسې شاګردانو چې هغه دام رکناکنا بے فهمو چې دته نشي ویل مول منګي به خو چې دا په علم اس غریبانان په دې شاشو پنځ کې نو ډېر کمزوري غټ غټ مدرسین دي نن سبا ولې ادب احترام پکې ډېر او داسې کسان مالی دلی دي چې هغوی کې ادب د استاد او احترام د استاد نو او خود ذکی او قابلان طالبانو او د علم دا نه خدای پاک محرومه کړي دي هغوی د علم د درس او تدریس دا هغوی نصیب نشو تاسو به گزاره کوئ طالبان اکثر په ډوډۍ خفه کېږي ډوډۍ کمزورې ده او ښه ده دا به نه کوئ زموږ په دارالعلوم نعمانیه مانځو کې محتمم صاحب مولانا روح الله صاحب سره ناستو طالبانو چټ راوړي دوه روټۍ به یو طالب له ورکول لکه دوه خورې شي زه خو نیم هم نشم خوړی او دوه روټۍ او ښه سالن نو په هغې کې لیکلي و یا درې کا او یا درنې کا یا درې کا یا درنې کا مې دا پکې لا بن نه کړه درې ډوډۍ تریشلې سره هغه تریشل غټه ګېډه راکاږي نو کسه شي ها په دارالعلوم دیوبند کې زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه شاګرد وی دارالعلوم دیوبند طالبانو استفتاء وکړه طالبان خو مجيبي دارالعلوم ته مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی په هغه زمانہ کې هغه ته استفتاء وکړه چې دارالعلوم دیوبند په دې ترکارې او 10 جایز دی وکنه ور داسې عجیبه هغه کې ادب او بیا دا نه وي چې موږ ترکاری خکا او پکې غوړی واچوي پکې غوښه واچوي نه په دې ترک او 10 جایز دی وکنه ولې ته شوبه دي نو پته شوبه غوساله د سم کولی شي مفتی صاحب ډیر زیات خيار ناغه محتمم صاحب سره مشوره وکړه ویراشه کنه طالبانو سوال دی جواب ولا سور
نو هغه ورته په جواب کیو لیکل چې چونکې مرچکې پکې د خوندې بدل دی نو داس په جایز نه دی در حقیقت خبره دا ده نوم یې بدل دی سالن ورته وایي اوبه نه دي وینګولې دی نو بیا د ناظم نه تپوس وکړه وی په یو دیګ کې غټ دیګ دا د روجو غټ دیګ چې په دې کې څومره دال اچوي یو لپه وی دوه پکې اچوي هغې دوه لپو سالن هغه دوه لپې څه ورته تاسو هلکه وایې دوه لپه ورته تاسو وایې دوه لپې سالن هغې مولانا حسین احمد پیدا کړی دی مولانا عبدالحق پیدا کړی دی هغې مولانا ادریس خان دهلوي پیدا کړی دی هغې مفتی محمد شفیع پیدا کړی دی رحمهم الله ګوره دا به پکې نه مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ استاد هغه فرمایل وی ده چې دارالعلوم دیوبند ته لاړم وی داسې وخت کې ورسېدم چې داخله بنده وه نو چې داخله به بنده شوه نو بیا به څو ورځو دپاره د اجازت وکړه څوک په جومات کې ځان له خپله روټۍ پیدا کولی شي لنګر به بند دي نو جومات کې خیر دی اوسېږي وی ما جومات کې بستره واچول وی ما وی چې زه ځای خو د رهایش مې جومات دی خو ډوډۍ سره به څه هغه زمانه کې بس دا روټۍ به د کوم ځای نه پیدا کړو وی یو طالب و چې ته د هرات و که د کوم ځای وی ما ته وی چې ولې پریشان یم چې دغسې زر پېښور د علاقې نه راغلی یم کوړه خټک اوس واپس تلم راته مشکل دی او دلته خو زده د رهایش ته دله بنده ده نو ما خو زه په جومات کې واړولم بستره په روټۍ سره بسم وی نه ما پېژنده او نه زه پېژندم وی ما ته په نیمه روټۍ او داسې په نیمه پیالې ترکارۍ د ګزاره کېږي مې چې بلکل وی هغه به ما له نیمه روټۍ راوړه او داسې په پیالې کې به لږ غوندې دال به یې راوړه یا چې څه ترکاري به وه په هغې وی ما ګزاره وکړه وی ما دې تپوس به کو ده به غږ نه کو اخره کې ما ته پته ولګېده تپوس مې ته وکړه نو هغه له چې د دارالعلوم نه کومه روټۍ مقرر وه یوه روټۍ ابه په مین نیمو له نیمه به هغه خوړه و نیمه به ما او چې کومه ترکاري به په کاسه کې به په مین نیموله نیمه ما واخوړه نیمه به هغه خوړه ګوره دې نه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه او طالبانو کې څونه ایثار خپله وی ما نه پېژن پته نشته چې هغه د هرات طالب به کوم دی څوک دی او څوک نه دی څونه لویه رتبه به هغه له خدای ورکړي د هغه په نیمه روټۍ خدای څومره لوی شخصیت پیدا کړي نو تاسو ایثار هم کوئ طالبانو کې خو ایثار میثار نشته او په روټۍ کې به دا نه وایه چې دا کمزورې ده او دا خرابه ده او دا ترکاري داسې ده او دا ترکاري داسې ده او روټۍ اکثر زمونږ د طالبانو په ډوډۍ جګړه دا مه کوئ داسې بس ګزاره خپله کوئ زمونږ اکابرو قسم دی ډېره سختې ګزارې کړي دي نو خدای ولا علم ورکړي او د استادانو ادب کوئ احترام کوئ د جومات ادب د کتاب خیال ساتئ بې ادب محروم شو د خپل د رب چې چا کې بې ادبي وي د هغه د خدای فضل مني استادان خو تاسو له علم نشي درکولی دي خو تقسیم کوي علم خو د الله د طرف نه دی بل دویم مطالعه ډېره کوي ټول طالبان نن سبا نیټ او فیسبوک غرق او تباه کړل بس طالبان ټوله ورځ نیټ دی او فیسبوک دی بل کاري نشته که په کمره کې ناست دي نو کتاب کتل نشته دی دغه فیسبوک دی دغه نیټ دی دې طالبان غرق او تباه کړل خپله مطالعه کوئ او خپل تکرار کوئ د مارونو ګورې ستاسو مور او پلار تاسو څه له رالېږنې علم دپاره نو چې تاسو عالمان شئ او که تاسو علم ونه کړو نو خیانت هم وکړه خیانتګر شوی تاسو د مدرسې خیانت شو د استاد خیانت شو هغه سې ځان ستړی کړ مور او پلار غریبانانو سره خیانت شو هغې وی زمونږ د بچي نه به عالم جوړ شي او نور به تا نه چې فیسبوک ټول ورسکی او سبق ته نه ګورې نو تا نه به ابن مخاز جوړ شي او ابن لبون به رانه جوړ علم به څه شي او سړي وی زما زوی د هندوستان نه راغی او ډېر لوی علم یې کړی او غټ ملا دی چا ورته وی هغه له خو دوه ټکي عربي نه وه سینګ ملا نه وي چې مخکې به اودسماتي لته وی به چې اودسماتي لازم اوس چې اودسماتي لدي وی باولو لازم عربي زده کړې ده نو داسې به ني خپله خواري به کوې خپل محنت به کوې دا غریب مولانا فضل وهاب صاحب الحمدلله ښکلی عالم دی د حدیث و تفسیر استاد دی، شکر الحمدلله دی چې محنت کوي. دا ساله باندې مدرسه چلېږي
چې څوک چنده درکې د هغې به څونه خیال ساتي غم خادي به ورسره کوي منډې به وی او پیسو ته لاس او منت زاري کول نو دا خو ګوره ډېر په ګرانه دا پیسې را پیدا کېږي ما ته پته ده ما ته خلک وایي مدرسه ولې نه جوړی ما یې زه مدرسې نه جوړم ما ته لاس نیول او د بل نه پیسې غوښتل ډېر ګران کار ښکاري آسان کار نه دی زموږ یو مولوي صاحب دی مولانا ظهورالحق صاحب په تنګي کې نو هغه تللی و چې مدرسې ته ما ته وي یو سړي له لاړو په پېښور کې یو غټ دوکاندار وی هغه نم چنده غوښته وی زومه محتمم صاحب و دوه درې کسه نورو وی چې مونږ ورغلو د هغه د روجو د دې غټ دوکان وی ډېر خوشحاله شو وی مونږ کېناستو وی مونږ وی چې ګنې د علماو ته مونږ ته خوشحاله شو ډېره چنده به راکړي منځ کې د هغه دا خیال و چې تر زامنو ودونه د وروجو پسې راغلي روجې او دا نور شیان میان دي د لکونو روپو سودا برانه وی چه امراله ویلا وی چې چه ویلا وی راته وی چې آپ کیسے آئے ہیں څنګه راغلي وی مونږ ورته وی چې د سیدبو کمره وی چې مونږ په مدرسې چاندې وی سړی تندې را واچو او 50 روپیا راکړي 50 چې لکه 50 و د نسوارو غونډس کې نه کې وی بس مونږ پیچو چې لکه سړی تیر وته هغه وی دی بوس د 50 لک روپو سودا کوي بلا پیسے دا ہمینس کے وی موتی چی کیا نام لکھیں گے سنمو لکھو وی راتی چی دلہ لکھو خدا ہے پاکا نومو خواہ سنمو چی دلہ نکل جاؤ باہر ترہ راستہ بند کیا ہے ہمارا گاک آ رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور تک ٹیک لگائے ہوئے ہیں نکلو باہر 500 روپیہ راکلی بارتے ہوئے دلولی کا در حقیقت گورا چنده غوښتل آسان کار نه دی نو مولانا صاحب چې دا دومره چندې او د خلکو نه غوښتنې کوي او بیا د هغې دارومدار به کوي دا پکې نشته چې چندې والا ورکړه نو خیر و خلاص نه چې کوم چنده ورکړي هغې سره غمی اور خوشی میں جائیں گے پھر یہ ان کے خیال رکھیں گے ان کے بچوں کا خیال رکھیں گے ولې دې دپاره چې دې به سبا موږ له نوره چنده راکړي نور برکه وجه هل جزاء الاحسان الا الاحسان نو دا ګور احسان کار نو چې تاسو دا هغه حق ادا کړئ او علم حاصل کړئ نو الا به فائدہ منی نو بهر کې بلخو ډیر خوشاله او پلار راتلم نو ما وی زمنن خامخا دالون تعلیم القرآن ته حاضری وکوما او د دې د والد سے محترم مکرم ما سره ډیر یا شفقت لګنا ډیر هغه دعا به کوم فاتحه به وایم او دا غي نه پس په مولانا فضل وهاب سے دی مولانا فضل خالد ته دی رور دی خو په انګلند کې دی ما سره کله کله رابطه دی مو بووی نه مدرسه مې ولید ډیر خوشاله کوم الحمدلله ډیر بارونه قدر طالبان مې ولید دا خو د چټه وخت د طالبان به تلی می دعا به چې الله پاک طالبان او علم کامل نافع ورکړي خدای دا عالم طالبان ټول عالمان کې خدای چې کوم ماشومان دي او حفظ کې ته حافظان کې او چې کوم نور علوم یې الله علم کامل نافع ورکړي او برکات د دوانو جهان میں رب العالمین حاصل کې او حضرت موسی محتویم سے رحمت الله علیه ته دعا کې چې الله په قبر انوار نازل کړي دا دغه صدقه جاریه ده خدای پاک داغي د لپاره صدقه جاریه وګرځي د دې د کور کې څومره زنانا او بنديان الله ټول روغ صحتونو عافیتونو ورکړي مولانا فضل خالد سے مولانا فضل وهاب سے د دوالو په عمرونو کې الله برکات واچي او له د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي مدرسه چلول ورته الله آسان کړي او څومره معلمین دي استادان دي مدرسین الله په درسونو کې برکات واچي برحمتک یا رب